معنا شرعی ده. زکات معنا لغوی دا طهارت ده. زکات معنا لغوی برکت ده. ځکه په زکات ورکولو سره هم طهارت د مال لدی هم برکت په مال کې راځي. او په شرع کې زکات څه وی؟ ایتاء جزء من النصاب الحولی الى مسکین یا الى فقیر غیر هاشمی. زکات څه په شرع کې؟ ایتاء جزء ورکول د یو جز د نصاب حولی دی. نصاب چې مال نصاب ته ورسیږي نصاب ته او بیا نصاب څنګه وي؟ حولی وي. حولی دا معنا چې کال په باندې تیر شوی وي. که کال تیر شوی نه وي مخکې زکات ورکې جائز دی، خو شرط دا دی وجوب الته راځي چې کال په تیر شوی وي. ورکې به چاته یو غریب مسکین ته چې غیر هاشمي وي، هاشمي نه وي، نو هغې ته دا زکات دا ورکولی شي. خو چې کله نصاب ته ورسي نو نصاب هغې ته رسېدل تقریبا داسې دی نن سبا زیات و کم څه 8-8 روپۍ یا شاوخوا چې دی نو دا به کېږي چې دغې ته ورسېږي نو دا سړی خاوند د نصاب دی. د دې نه چې پیسې زیاتې شوې کال پې باندې تیر شو نو دې سړي باندې زکات دا واجب دی، خلکو ته به زکات دا ورکوي. په دې کې اختلاف دی چې زکات څه وخت فرض شوی دی. بعد وی دا وروسته د هجرت نه په 2م کال باندې فرض شوی دی، مخکې د فرضیت د رمضان نه او وروسته د صدقة الفطر نه. مخکې د فرضیت د رمضان نه او وروسته د چا نه؟ صدقة الفطر نه. خو اصوب دا دی چې دا زکات فرضیت راغلی په مکه مکرمه کې، ځکه د زکات ذکر چې راغلی دی دا په سورو مکیو کې راغلی چې کوم صورتونه نازل شوي په مکه مکرمه کې هغې کې راغلی دی. البته د دې تفصیل چې دی دا بعد الهجرت راغلی، هجرت نه وروسته تفصیلات بیا راغلی دي، خو فرضیت یې راغلی دی په سوره مزمل. هغه صورت دی چې ابتدایي صورتونو نه دی او هغه صورت دی چې دا په مکه مکرمه کې نازل شوی دی، هغې کې ذکر د چا راغلی دی؟ زکات راغلی دی. دې نه معلومیږي چې فرضیت الته راغلی خو تفصیل په مدینه منوره کې دا راغلی. حکم او مصالح په زکات کې څه دي؟ زکات کې څه مصلحت دی؟ خلک زکات ورکوي، دومره پیسې خرج کوي. یو مصلحت په زکات کې حکمت رفع الدرجات فی الاخرته، اخرت کې به الله تعالی درجې درکړي. رفع الدرجات فی الاخرته. دویم حکمت پکې الترحم علی الفقراء والمساکین، مسکینانو غریبانانو باندې ترحم دی. الترحم علی الفقراء والمساکین. او دریم الله تبارک وتعالی امتحان کوي په عبد باندې، امتحان په عبد کوي بین المطیع و غیر المطیع. امتحان کوي په عبد باندې چې آیا دا څه کېږي، تابعداري کوي او که تابعداري نه کوي، دا مطیع دی او که دا څنګه دی؟ غیر مطیع دی. نو د دې امتحان دپاره الله زکات دا لازم کړی چې دا بنده اطاعت کوي او که نه کوي، تابعداري کوي او که تابعداري دا نه کوي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الزبير قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا حدیث مسلم کې د مکمل ویلو نو تقریبا یو نیمه ګنټه کې دا حدیث ویل شوی. دا قبایلو سو کافر شو، بیا جنگونه، مناظره او قصه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، به د دې جانبینو کوم مابین کې دلایل او مناظره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ګټل دا هر څه تیر شوي دی، ویر شوي. وایا وصلى ابو بكر بن عمر وكبر من كبر من الحج قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي ابي بكر كيف تقاتل الناس؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال ابو بكر رضي الله عنه لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والمال منعني. قال كانوا يقدمون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على مني. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قولنا انه الا ان نذكر الله وشرع صدري ابي بكر رضي الله عنه للقتال. قال فعرفت انه الحق
وذهب إليه أبو بكر الحق المحقق الثابت بالدليل الشرعي. قال أبو داود رواه أبو زيد عن معمر عن الزهري بإسناد ظهري باندې غرض امام ابو داود رحمه الله تقویت دې روایت ده. قال بعضنا قال وروى ابن ابي عن قال انا قال ابو داود قال سؤال بعض عقال ویلی دی او بعض چې نو عناق ویلی دی التدا خبره کړي و چې بعض عقال ویلی دی او بعض عناق ویلی دی او دې کې هغه کموالی ته اشاره ده. معنا ده ک زکات معمولی حصہ لګي حصہ چې نو منع کړي شم جمع سره کوم دین انکار وکي ځکه چې نو د دې فرضیت او د روجي په فرضیت کې فرق نشته، د مانزه په فرضیت کې فرق نشته. قال ابو داود قال سؤال ابن ابي حمزه ومعمر وزبير عن الزهري في هذا الحديث وما له على قمر وعن كتب من لسان الزهري في هذا الحديث قال انا قال ابي قال حدثنا ابن سلمة وسليمان بن داود قال اخبرنا ابي قال اخبرني لسان الزهري قال ابو بكر رضي الله عنه ان حق واداء الزكاه وقال عقالا معنا د زیات والد دی لفظ کړي دی ویل دی عقالا په بدل د عناقن کې او روایت د دوال لفظینو راغله په طریق صحیح نه، لیکن ترجیح امام بخاری رحمه الله عناق تور کړي په عقال باندې خو دوال روایتونه ثابت دي. باب ما تجب فيه الزکات باب دې په بیان د قدر د نصاب هغه چې زکات پکې واجبېږي. قدر د نصاب هغه چې زکات پکې واجبېږي، څومره نصاب کې زکات واجبېږي په انسان باندې. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مالك بن انس بن عمرو بن يحيى المازني عن ابي قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمس زود نشتره کم د پچانه د پند او خانونا کم دې کې صدقه نشته، دې کې زکات چې جنو دا نشته ده. دا زود دا هغه عدد د اوخانو دی چې لږ وي ډېر نه وي، د دریونه نیولې تر 10 پورې نو دې ته ویلې کېږي، دا لفظ ته ویلې کېږي. نو دی وجنا واحد ته بعیر ویلې کېږي، واحدې من الانثى امرأة هغې ته ښځه ویلې کېږي، نو دې ته یو ته اوښ ویلې کېږي. ابو عبید بوینا دا زود چې د من الاناث دون الذکور دا په ښځو کې استعمالېږي، نرانو کې نه استعمالېږي. صاحب د نهایی بوینا والحدیث عام، حدیث راغله حدیث عام دی. یو سړی مالک دی د 15 اوخانو په دې باندې زکات واجب دی، ذکورن کان او اناسا کنران وی خذ وی دواړو کې په باندې زکات واجب دی. وليس بما دون خمس صدقه وليس بما دون کم د 15 اواق 15 اوقیو فی ذون دی کې صدقه نشته دی. اواق جبدا اواق چې کوم دی جمع د اوقیتون دا تاویل یو اوقیا سلویخ درهم ده، نو 15 اوقیی چې کوم دی دا 200 درهم شو، 200 درهم نصاب دی، د دې نه کم زکات نشته. تقریبا اتیا درو شاوخوا جوړیږي چې 250 نیمه تولی د سپینو زرو حساب وکي، دغه نصاب د تا ته خپل پته لګيږي او د دې نرخ روزانه کله چې دنه کته شو کله برلاش. وبه قال حدثنا ابن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن قال ابي وليس مشترك ما دون 5 اوسق صدقه نشتره کم د 15 وسقنا صدقه دې کې صدقه نشتره. یو وسق چې دې 60 سواعن دا 80 سواع کېږي. وسق جمع اوسق دا نو معنا دا ده چې کله زمکه نه اقل د دینار او دی په مکیل کې فلا زکات علیه، په دې باندې زکات نشته. په دې مسله کې اختلاف دی، دا د جمهور علما او مسلک او مذهب دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ورسته مسله را روانه ده، هغه حدیث مطلق راغلی فيما سقطه السماء ففيه العشر، هغه شی چې اسمان او به مسکی او به ورته رسیږي سیراب کېږي دې کې عشر دی، هغه کې دا فرق نه راغلی لږ یو کډیر وي، لږ وي او کډیر وي. د دې حدیث کې امام ابو حنیفه رحمه الله تعویل کوي او جواب ته نه دا کو چې دلته مراد ته نه زکات د تجارت مراد دی، زکات د تجارت مراد دی. ذکر داخل چو یتبایعون دی با اغسل خرزول په اوساق باندې کولا، او قیامت د وسق چې د 40 درهم 100 درهم نو 15 واره سلوخته یسو کېږي نو 200 کېږي، نو دا اما تجارت نه مراد ده. نو معنا د زکات تجارت نه مراد ده، دا معنا نه د چې د 15 وسق نه کم یاږي کې به زکات دانه. وبه قال حدثنا ابن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن بن قال حدثني باسم يزيد الذي عن ابن مرة الجمعي عن ابي بكر وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بما دون 5 زكاة والوسط 60 مكتوما
مختومن دا شپیته پیمانه ده مختومن 60 سواعا دا چې دنو دا معلم په علامه د چا باندې د هغه باندې د بادشاہ باندې مختوم هغه ساعت ویل کېږي په دې باندې مهر ولې شوی وي او دا پیژندل شي په خاتمه او په مهر د حکومت باندې چې د بادشاہ مهر په لګېدل او دا ذکوي د پارسو جعل ونکی تلبیس ونکی تزویر ونکی سو دوکه ونکی نو ځکه دا وی مختومه مراد نه شپېته پیمانه وي خو هغه چې هغه مهر په باندې ولې شوی د حکومت او د بادشاہ مهر په باندې لګېدل دا سنا چې سړی ځان مهر جوړ وایا امام ابو داود غرض رد دی دا وی دلته دا راوی چې کوم دی راغله دی د دې سما دا ابو البختری دا ثابت نه د چې دا د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه وایا فبي قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير بن مغيرة عن إبراهيم قال رست 60 سنة مختوم بالحجاج مختوما بالحجاج مختوما لعلامة الحجاج يعني معلم بي نخاندار کړي شي بي دا په علامه د حجاج ابن یوسف ثقفي باندې د حجاج ابن یوسف ثقفي د امیر د کوفي په هغه وخت چې دا والی په کوفي باندې د یو سوار راوستیو نو په نيز د اهل سوار باندې هر سوار چې کوم دي سلور مد ده هر مد رتل د اصول سره رتل نه په نيز د اهل عراق باندې تاویلی وو سوار چې کوم دي سلور مد ده هر مد چې کوم دي هغه دو رتل ده نو دا وی مختوما بالحجاجي ذکر دا امیر د کوفیو دغه تنه مراد ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا طلب بن ابي المنازل سمعت حبيب المالكيه قال قال رجل من عمران بن حسين رضي الله عنه ما عنهم يا قال انكم تحدثون بحديث قال للدراس من القران فقد دا سه احاديث تاسو بیانوي معنا جد لها منګ نمیند کو دلاره چې اعتماد په باندې وشي په قران کریم کې فغضب عمران غصه شو عمران بن حسين رضی الله عنه وقال للرجل سړی ته اوچتم آیا تاسو مند کوئی په قران کریم کې حکم د زکات مفصل چې ته قران کریم کې څه نوي هغه به تنه مانی حکم د زکات مفصل داشته کنيشته دی په دې کې نو فی کل 40 درهم چې په هر سلويخ کې یو روپۍ دار ته پیدا کا او فی کل کذا و کذا شات په هر سلويخ کې یو ګډ دی سال سلويخ شاتو کې یو ګډ دار ته پیدا کا ومن کذا و کذا بحیرن چې هر 15 کې یو اوخ د دار ته پیدا کا ومن کذا و کذا او وجدتم هذا في القران اي دا تفسیر قران کریم کې من کولای شي نو چې دا خبره کړي رجل تر الله نو قال عمران ویلي فعمن اخذتم هذا دا د چانه دا خبره راغسته ده اخذتموه عنا واخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا غتا سه موږ نه خبره یاد کړی او موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه وذکر ذکر کړ عمران اشیاء مسائل نحو هذا فمثل د ذکر د مسائل د زکات باندې چې قران کریم کې واقعي مصنعات راغله تراته اوخیا ماسپخین لس رکعات دي ما دیګر درې سلور رکعات دي او ما خام درې رکعات درته تفصیلات او کې تشتا دروجی تفصیلات شته دی ورته ذکر وایا باب العروض اذا كان للتجاره باب العروض باب دې په بیان د عروض کې دا کان کله چې ویل تجارت لپاره هل فيها زکات په دې کې زکات شته دې کنه شته دې عروض دا جمع د عرض دا عرض ته ویل کېږي او هو المتاع اسباب سامان ته ویل کېږي عرض نه پیژنم څه ته ویل کېږي وکل شی سوى النقدين د نقدین نما سوا د سرو زرو سپین زرو نما سوا دې ته ټول ته متاع ویل کېږي صاحب د مفتاح المنیر ویا دراهم او دنانیر دې ته عین ویل کېږي دراهم دنانیر دې ته ثوی عین ویل کېږي او ما سوا هما عرض د دینه ما سوا دا ټول عروض دي دا عرض دي جمع عروض راځي ابو عبیده وی سلورم قول د دې ده عروض ویل کېږي الامتعه التي اغه سامان اسباب لا يدخل كيل ولا وزن عروض ته وی اغه اسباب ته ویل کېږي عروض اغه سيزونو ته ویل کېږي چې دا د کیل او د وزن لاندې داخل نه ولا تكون حيوانا ولا عقارا نه حیوان یو نظم کوي دې ته ویل کېږي عروض سامان اسباب دا ورته ویل کېږي نو صاحب د مصباح المنیر وای ما سوا د دراهم او دنانیر نه دي ته ویل کی دراهم او د عین وای د دې نه ما سوا دي ته عرض او بیا او عبیده وای عروض هغه اسباب ته ویل کیږي هغه سامان سيزونه ته ویل کیږي
چې نه د کیل پیمانې لاندې داخلي نه وزن کیږي نه حیوان دی او نه ځمکه ده وایا وفي قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا سليمان بن موسى بن داود قال حدثنا جعفر بن سالم بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابي سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انه خرج الصدقه من الذين نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ واسو زکات من الذين اعد للبيع دا هغه مال نه چې موږ تیار کړو د بیع لپاره بیع تم تیار کړو نو اي جنس کان چې کوم مال د بیع ته تیار وي هغه کې زکات شته چې د هر جنس نوي نو چې کو شرط پکې دار اذا بلغ قدر النصاب کله چې قدر د نصاب ته ورسیږي بیا به زکات ورکې وجوب التردی چې کال در باندې کېږي باب الكنز ما هو زکات الحلیه باب دې په بیان د کنز کې ما هو دا کنز څه شی دی کن هغه مال ته ویل کېږي چې زکات پکې واجبېږي او زکات پکې واجب شي او زکات ورنه کړي شي هغه مال ته ویل کېږي چې زکات پکې واجب شي خو مالک زکات نه ورکوي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله شيئا فبشرهم بعذاب الیم درناک عذاب بملاوي هغه د یوم یحما وزکات الحلی بعد په بیان د زکات د حلی کې نو کند معنا لغوي کې ادخار دی معنا لغوي د کند ذخیره کول معنا د ادخار او کند مراد د دې دینا کند مراد هغه مال دی چې زکات واجب شي صاحب مالک زکات نه ورکړي او زکات د حلی دا حلی چې کوم دی دا هغه څه ته ویل کېږي ما یزین به چې ځان په خیاسه کول شي د هغه معدنیاتونه د کانونه د یاقوت زمرد زبرجدونه هغه چې ولي کول شي مسوی معدنیات ولي کول شي پیتل دی زیل دی سرزردی سپین زردی امام ابو حنیفه رحمه الله وی په دې کې زکات واجب دی اگر کا تی استعماله اگر کا ته اغوستی بیا هم زکات وانی دا واجب دی سړی وی استعمالو مې نه ک استعماله کني استعماله زکات په باندې واجب دی امام مالک رحمه الله امام شافعی امام احمد وی زکات واجب نه دی او یو قول د امام مالک رحمه الله راغله دی صاحب د مغنی ذکر کړی دی چې امام مالک رحمه الله یو زکی عاما واحده یو کال زکات ورکو نور مو ورکو هغه شی چې استعماله انا وینا ک استعماله او کنه استعماله په دې کې زکات واجب دی خو چې کله نصاب ته ورسی وایا وفي قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعود قال انا خالد بن الحاج حدثنا قال حدثنا حسين بن عمرو بن شهاب بن ابي النبي رضي الله عنه ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يملكها ففي يد الذي مساکتان دې بلور پلاس کې دو کری وی بوغان و کنګری وی کری وی چې هر شی ورته وی غلیظتان او غټي ډبل وی سخت وی وایا بذاب فقال لا تؤتين زکات قالت لا اتوتین زکات دا نبی صلی الله علیه وسلم تاسو زکات د دې ورکوي دا دلالت کوي په وجوب د زکات باندې په حلا کې یعنی مراد دا ده چې دنو دا زکات تاسو ورکوي کنور کې چې زکات واجبېږي معلومیږي استعمال ولې پلاس کې بیان پیغمبر اسلام ته پوښتنه وایا قال لا قال رسول يا يقبل الله ولا يوم القيامه یا من سوارین من نارین دا خو خوي چې الله تعالی بتا سواچی په سبب د عدم زکات باندې سوارین من نارین دو کنګری دو باوغان د چانه د اورنا دو کنګری دو باوغان دو کری دا ود ورنه متواچی امام محمد رحم الله وی په موتا کې اما ما کانا هغه چې د حلانا جوهر دی لولو د فلا زکات فيه على كل حال پدې کې زکات نشته او ما کانا چې د حلا دی خایس کې ذهب دی او فضه دی پدې کې زکات دی پدې کې زکات شته دې کې به زکات چې دینو دا ورکه زکات دا ورکه خو البته دومره دا چې دلته دا زکات مال ته رسیږي نه نصاب ته رسیږي نه نو مال دې دوړ به په دې کې زکات نشته ده دا قول امام ابو حنیفه رحمه الله قال فقرات ما فقط الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لله ولرسوله
وګوره دومره هیبت دومره ویره پکې موجوده نبی له سلام ته بس موږ په کار نه دي چې موږ ته پاره ورځ د قیامت کې وبال ګرځيږي دا د الله د پاره شوی او د الله د پیغمبر د وفي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا قومي عن بشير عن ثابت بن عجلان قال عن ابي رضي الله عنه قال كنت البس عن ذهب فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم اوزاح جمع د چا د وضح دا یو نوع ته ویل کېږي د چا نه د سپینو زرونه د توزاح ځکه ویل کېږي دا پړکېږي دا څه ښکاروي وایا فقال ما بلغت حتى زكاه فزكي فليس بكنز ورته لا کندو فقال اغه ما بلغ الذي بلغ النصاب ان تؤدي فزكيه زکات ورثيږي او زکات ورکې به دا په کنس کې داخل نه ده که زکات نصاب ته ورثي د ور دي نه کبه کنس کې داخل نه وایا ابي قال حدثنا محمد بن ادريس قال حدثنا ابن ربيع بن قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي جعفر وعبد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء قال عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال دخل عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيدي فتحات ولا فرافي دين ویل زما پلاس کې فتحات هغه خواتم ولیدل چې هغه د پاره خصوص نیوی ګوتمی ولیدل چې هغه د پاره غمی نیوی دا ولیدل زما پلاس می ورقین د سپینو زرمی وایا فقال ما يا عائشه وقت صنع كنا تزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعتهن لبستهن دا می اغوسی اتزین لك خیسوالکم تا د پاره د الله پیغمبر وایا قال تؤدين زکاتنا قلت لا ما ورته جواب ورک په لفظ د لا باندې او ماشاء الله او بغیر ماشاء الله د دین ما سوا یو بل لفظ می اوله قال نبی اسلام له هو حسبك کافی د تادف من النار د عذاب اور نم د قصاد پر کافی دی چې دا د اغوستی دی او زکات ورکې نه معنا دا او نصاب ته رسیږي دی و زکات ورکې وایا باو می زکات سایمنی باو دې په بیان د زکات د چا کې مواشی وکي هغه غړي بيدي غیان دي هغه سایمه سردون کې وي پچا کې په صحرا کې په مرعا په چراغا کې سریږي زکات سایمه یو هغه دي چې جیبن وی کور کې ولاړ جایبن دا فارسی لفظ یا په خپل زبان دی بن خپل زبان ولاړیو غیاګانې ورته ورکې دا سایمه هغه ته وي چې صحرا بیابان کې اکثر کال بهر سریږي او بهر سره وایا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ما قال خاتم بن قران بن عبد الله بن انس رضي الله عنه قال عن كتاب زمان بكر رضي الله عنه كتب لي انس عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم داوود ابو بکر لیکلو دا کتاب انس رضی الله عنه تعالی په دې کتاب باندې خاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش د خاتم د پیغمبر اسلام هین بعده شکل دا لګلیو دی لرا چې دینو مصدق لګلیو چې صدقات د مسلمانانو را جمع کا زکات اغوستون کې چې دینو دا لګلیو نو مصدق لګلیو حين بعثه نو چې کله دا لګلیو مصدق نو وكتبه او لیکلیو د ابو بکر د انس رضی الله عنه ته نو دا کتاب انس رضی الله عنه وكتبه له لیکلیو دا کتاب له انس رضی الله عنه ته پیدا فيه نصاب په کتاب کې داسې لیکلیو وایا علي فريضه صدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها النبي صلى الله عليه الله وسلم په خپل پیغمبر ته امر کړی په دې نبی اسلام ته فمن سئلها هغه څوک چې سوال وکړي مصدق د صدقې من المسلمین د مسلمانانو نه سوال تی وکړي طلب تی وکړي علاوه جه یا په دغه کیفیت باندې چې کم مبني دی په دې کتاب کې لیکل په دې کیفیت مصدق سوال وکړي چې شابه زکات راوړه فليعطيها دا صدقه د مصدق ته ورکړي شي ومن سئل هغه چې تاسو کړی شي سوال وکړي شو فوقها فوق د دینا بچا کې په سن کې یا فوق د دینه په عادت کې ولکه یو کلنې دې تو کلنې راوړه درې کلنې سلو کلنې پیند کړي راوړه یا په عادت کې زیات وي فلا يعطي صدقه دې نه ورکړي فيما دون 25 من الابل الغنم فيما دون او کم د 25 کو خانو کې دې کې تجب الغنم پدې کې ګډي به دې واجبېږي د 25 نه کم دې کې سواجبېږي ګډه واجبېږي شلو کې 15 کې لسو کې 15 کې ابتدا شروع بد اوخانو چې جنو دان وکړه یو خدا شروع د اوخانو نه ولې وکړه اول خدا واړو معلومه ذکر کړو پکارو چیلیانه پکارو ګډي پکارو دا شروع د چانه وکړه اوخانو نه وکړه دا ځکه كانت اجل اموالهم او انفس د مالونو غټ مالونه بهترین مالونه
د عربو په نسبت باندې اوخان و نو ځکه شروع د چا نه وکړه د اوخانو نه وکړه نو 25 نه کم شل 15 لس 15 په دې کې چې واجبېږي تجب الغنم غنم واجبېږي څنګه واجبېږي داس وایا بكل خمس زوج شاتم فإذا بلغ 25 فبيع بنت مقادير نو ګورا په هر 15 کې ګډ دی هر 15 کې ګډ دی په لسو کې 2 دي 15 کې 3 دي او په شلو کې سلول کله چې ورته دا 25 تا ففيها بیا 25 کې بنت محاذن بنت محاذ 25 کې بنت محاذ بنت محاذ هغه ته ویل کېږي چې یو کالی پوره شي یو په دویم کال کې رواني یو کالی پوره شي دویم کال کې روان دي دې ته بنت محاذ وي دغه چې د مور حامله شي محاذ ماحزه حامل ته ویل کېږي یا معنا دا وخت د حمل راغله دي اگر که حامله شي نه دا چې یو کالی پوره شي نو دغه مور دې حامله وي محاذ اصل کې الحوامل من النوح هغه اخو ته ویل کېږي چې بلار بیوی دې ته ویل کېږي نو چې کله ورثږي چاته 25 ته الا ان تبلغ چې ورث 35 دا مين کې دې توقاس دې کې سنشته 25 نه نیولې تر ورثږي 15 ته نو په دې پورې څه نشته دا مين کې دې توقاس د اختلاف را روان دي الا ان تبلغ 35 فإن لم تكن فيها وسغور کچیت اوخانو کې بنت محاذ نوي فابن لبون ذکرنا بیا ورکی چې ابن لبون ذکر مذکر ابن لبون ورته ورکه مذکر دا ابن لبون سره قید ذکر کې خدا دا د دی وجنا وصف کې خدا نو معنا دار د دې دو احتمال دي یو داده دلته د تاکید تعریف او زیادت بیان د پاره ده عدد د عربو په دی باندې جاری ده چې خطاب یو ځل په ایجاز او اختصار باندې کوي او بل ځل په عدل او کفاف باندې کوي او بل ځل په چا باندې زیادت کوي په بیان کې یو ځل مختصر کلام ذکر کی نو هغه نه بعد چې دینو بیان کوي او وضاحت د هغه کلام او یاد تنبیه ور کوي په دی باندې چې رب المال او مصدق نو دی د خپل مابین کې سره موافقه وکړي موافقه هغه د سره دا رب المال چې کوم دی دا چې کوم دی دی باندې لازم شوی دی واجب شوی دی نو کدا ور سره نیوي دا به مجبور کوي نه چې بنت محاذ به ماته خامخا راکړي بنت محاذ دا براکه دا به مجبور کوي نه په دې باندې چې دا به خامخا ماته راکړي د دې نه ما سوا بل ناخلمه او هغه براکه انسا براکه او خبراکه یو کلنی نو شریعت دا وی چې دلته رب المال او مصدق دی دواړه د په مابین کې موافقه وکړي هغه زائد چې کم دا اخلي نو معنا دا ده انوثت په حیواناتو کې دا افضلیت لري دا فضیلت لري چې تا باندې بنت محاذ واجب شو یو کلنی اوخه نو د دې په ځای باندې خیر دی دو کلنې واخلا خو مذکر واخلا رب المال نه امدق قبول او رب المال وی زدا انصاف فضیلت لري یو کلنی اوخه نشته زبا دو کلنې ورته ورکما مذکر نربه ورته ورکما ځکه هغه فضیلت د انوثت په مقابل کې یو کال زیات شو رب المال بمدانه وی چې ولید دو کلن رانه اخلي مصدق بمدانه وی انسا من الابل براکه ولی ځکه د دې دواړو مابین کې موافقه دا شو کلونه زیات کړو خو فضیلت تلار شي انوثت دی ځکه په حیواناتو کې بهترین هغه اوخانو کې واګانو کې چې کله غوا لنګ شي اوخه لنګ شي بهترین دا چې هغه بچي وروړي نه بچي ځکه غوا دا فارمي غوا دا بچي راوړه اصله ده نن سبا په 1.5 لک روپۍ باندې ملاويږي نه 2 لک روپۍ باندې چاته رسیږي نه او که بچي راوړ صاحب خصيتين راوړ هغه په 60 زرم سوګنه اهلي نه اهلي سپک یزه بدا 2 کال ساتم هغه نه بعد قرباني کې دا په دې سره خرڅوم یا سلويخ زره نو 15 زره بوسخوري او 15 زره کې زه ګټم 2 کال بعد سوګي سکي انسانانو کې
فضیلت د چا د هغه چې کوم دی مذکر دا زیات دی حیوانات چې څومره دي هغه کې فضیلت د چا دی حیوانات چرګ دی چرګ چې چرګ وي هغه پټکي پیدا کی بچي پیدا کی کور کې خود او بچي او ټول خلق شو دغه اوس به انډي شي اوس باغی شي او که خوراک پیدا کی کو څوک سکی الته چې نو بازار کې خرڅيږي به دوه طریقې یا یې خرڅ کا یا چاړه پیرا کا غاله بس دغه دوه طریقې دی بل په نه کی چرګي ته خلک څومره خوشاله وي انډي دي انډي خوراغې نه بعد چرګ کې نه و بچیو باسي یو چرګ چې دنو لس شي بیا هغه کې نران ته نه خرڅ کا خدای الله 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 بل ورته د یو چرګ نه ته پارم جوړي او د دې نر نه چې جوړيږي هیڅ نه جوړ څه سکی دی باندې نر زوک سکی نو ذکر وای فابن لبون ذکرنا نو مقابل کے بعد دو کلنے ورکی لیکن دادے چ مذکر بوی ذکر فضیلت د انوثت کې یو کال دی زیاتی شو اوایا کله چې ورسیږي 36 کله ورسیږي شپږ د شتا په دې کې بنت لبون ده بنت لبون هغه ته وای چې دو کلونه تیر شي په دریم کې روان دي اوایا فإن ففيها حقة كلا ورثيږي شپږ سلوي اختتا ففيها حقة پدې کې حقدا حقت روقۃ الفحل حق هغه ته ویل کېږي چې دې کې سلور کال چې دینو هغه تیر شي وي سلور کال پنځم کې چې دینو هغه روان دي سلور کال تیر شي وي او پنځم کې څنګه دي هغه دا روان دي دې ته حقت ځکه ویل کېږي دا مستحق د رکوب او د حمل دا حق ورته ولې وای مستحق د رکوب او د حمل دا اوس په باندې سورلېګا اے ملا باندې سورلېګا او دې ته طرقۃ الفحل ویلې کېږي نو معنا دادا طرقۃ الفحل ویلې کېږي دا صالح دا ان يترقها الفحل چې اندرې شي و دې ته گزار ورکی وانه کترق نه پیژنما ويتوها دا نر ریشي دا خدای چې کوم دې دعوت کې دا د ترق نه ده ترق په معنا د ظرف سره ده طرقۃ الفحل دا ولی دا د دې قابل دا چې هندرې شي فحلې شي او دا حمله کې اوسه وایا إلى 60 فإذا بلغ 61 فبيع تدخل إلى 85 فإذا بلغ 76 فبيع إلى 30 إلى 90 فإذا بلغ 91 فبيع حقتان طرقة البحر إلى 20 و100 فإذا ذاك 20 و100 وګورا نو دې کې چې نو یو نویو دا پدې کې حقتان طرقة الفحل إلى 20 و100 یو سلسله پورې فإذا زادت کله چې زیات شي على 20 و100 زیات شي په یو سلسله باندې ففي كل 40 نو دینه بعد بیا په دې کې اختلاف دی نو په هر 40 کې بنت لبون دی او په هر 500 کې حقدا په هر 30 کې بنت لبون دی په هر 500 کې چې دغه حقدا چې کله زیات شي لیکن دینه بعد چې دنه به اختلاف دی اتفاق یو سلسله پر راغله فیلا زادت کله دیاتوال رشی په 20 مئه باندې په دې کې اختلاف دی د احناف مسلک او مذهب دار دوی استانف الفریضه د ځان په پوي کا اے ځان په څنګه پوي کا دا ورسې حساب را روان دي آسان دي چاته آسان دي هغه چاته آسان دي چې وی هغه چاته آسان دي چې سوچ فکر برابرۍ او کني که بهر لاړ شي سودونه تاسو کی یو ولا ځکه ګډوډ شوی بیا په کې ګډوډي خبر لاړه چاته یو سلسله تا چا ویلی وس د کتاب کې ولې حدیث کې کنه د یو سلسله نه بعد احناف په مسلک او مذهب دار اے دا یو مذهب د چې یاد ک انور مختصر دی ټک 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 هغه سان دا یو یاد یو سلسله نه بعد استناب د فریضه او د فرض بسر نه راګرځي یو سلسله نه بعد ځان به پوي کا چې یو سلسله نه بعد فریضه د سر نه راګرځي نو چې کلا دا یو سلسله نه 15 زیات شو پینځه او خان زیات شو احناوی به ته بسر نه راګرځي نو په هر 15 کې څه شه ده شاد ده نو په یو سل 25 کې بس شي په هر کې شاد ده او په هر چا کې په 500 کې حقه ده چې 15 زیات شو ففيها حقتان وشاتنا دو حقیدی او یو پکې څنګه ده شاد ده حقیدی او شاد ده ها
یو سلو پینزه یو سلو لس کې ویا دوه حقې دوه ګډان دي یو سلو پینزه لس کې درې ګډان دوه حقې دي په یو سلو شلو کې څلور ګډان دي دوه حقې دي تر چا پورې چې ورسېږي یو سلو دېرشو ته یو سلو پینځه ویشت کې بیا څه شی دی ابن محاذ دی دوه حقې دي او بل ابن محاذ دی پینځه ویشتو پینځه نور زیات شو چا ته لاړل یو سلو دېرشو ته چې یو سلو دېرشو ته لاړل په دې کې څه دي په یو سلو دېرشو کې نه ته ګوره کنه خبره د یو سلو شلو نه اخواته ده ته غلط شو خبره د یو سلو شلو نه څنګه ده اخواته ده یو سلو شلو نه اخواته ده نو یو سلو شلو کې پنځه چې دی نو زیات شو څو شو یو سلو پنځه ویشت نو په دې کې څه شی ده یو دوه حقې دي یو ګډ دی تر څو پورې یو سلو دېرشو پورې یو سلو دېرشو پورې خبر استیناف د یو سلو شلو نه اخواته راغلی نو چې پنځه زیات چې څو کېږي یو سلو پنځه ویشت یو سلو پنځه ویشت کې یو ګډ یو دوه حقې دي تر څو پورې یو سلو دېرشو پورې یو سلو دېرشو کې به څه وي دوه حقې او دوه شاتان تر یو سلو پنځه دېرشو پورې په یو سلو پنځه دېرشو کې به څو وي یو سلو دوه حقې او درې ګډان تر یو سلو څلوېښتو پورې یو سلو څلوېښتو کې به دوه حقې او څلور ګډان تر یو سلو پنځه څلوېښتو پورې اوس وګوره یو سلو پنځه څلوېښتو کې دوه حقې دي یو بنت محاذ دی دوه حقې یو بنت محاذ تر څو پورې تر یو سلو پنځوسو پورې چې یو سلو پنځوسو ته لاړې نو بیا پکې درې حقې شوې ثم تستانف الفریضه بیا به د سر نه راګرځې ښه یو سلو پنځوس یو سلو پنځوس نه چې پنځه زیات چې څو کېږي یو سلو پنځه پنځوس یو سلو پنځه پنځوس اوس وګوره درې حقې دي او یو شات دی درې حقې یو شات دی یو سلو چا پورې شپېتو پورې یو سلو شپېتو کې درې حقې دي او دوه شات دي یو سلو پنځه شپېتو کې درې شات دي او درې حقې دي تر یو سلو نه یو سلو اویاو پورې یو سلو اویاو کې څو دي څلور ګډان دي او درې حقې دي تر یو سلو پنځه اویاو پورې خبره لاړ یو سلو چاته پنځه اویاو ته په یو سلو پنځه اویا کې نو دې کې درې حقې دي او یو بنت محاذ دی بنت محاذ درې حقې یو بنت محاذ ښه تر چا پورې تر یو سلو شپږ اتیا پورې یو سلو شپږ اتیا پورې څه شی دي درې حقې یو بنت محاذ دی درې حقې دي یو شپږ اتیاو ته ورسېدل نو په شپږ یو سلو شپږ اتیاو کې بیا څه شی دی یو سلو شپږ اتیاو کې درې حقې او یو بنت لبون دی درې حقې یو بنت لبون دی تر یو سلو شپږ نویو پورې په یو سلو شپږ نویو کې بیا څلور حقې دي تر 200 پورې څلور حقې دي چا پورې 200 پورې نو ستا خوښه ده رب المال یا به په هر هغه کې څلور حقې ورکوي په هر 500 کې یو حقه شوه که خوښه وشوه نو 15 بنات لبون به ورکوي ولې ځکه دا 200 څلور 500 دي او 15 څلوېښته دي 200 څنګه دي څلور 500 دي که 500 نه پېژنې څلور 50 دي او څلور 15 40 دي نو دا وګوره نو ستا خوښه ده که چېرته څلور حقې پکې ورکې ځکه څلور 500 جوړي څلور 500 او که 15 څه ورکې نو ستا دا خوښه ده که بنت لبون ورکې نو 200 ته لاړې ثم تستانف الفریضه بیا به سر نه راګرځې لکه سر نه به بېرته پر څنګه کې دا راګرځې نو اوس حساب کوه ځان خبره لاړه چاته 215 ته 215 ته دې کې څو کېږي څلور حقې یو شاته
او 200 لس سلور حقی 2 شاته 200 15 200 شل 200 25 اوس کېږي سلور حقی یو بنت محاذ همداسې پسې ځه تر چا پورې 25 کې بیا ورپسې ځه دا ځي تر چا پورې 110 پورې چې 210 پورې چې 210 ته ورسېږي بیا به صحیح پکې همداسې سلسلتن بس روان شه ځه پسې مخکې ځه نو زیاتوالی راولي دا څوک وایي احناف بے بزید 2,500 پورې 2,500 دلاله ثم تستانف الفریضه په 2,500 کې څو کېږي 15 حقې نه شاد مو وایه شاد به هلته کېږي چې په 2,500 باندې 250 باندې 15 زیات شي 15 څنګه شي زیات شي چې 15 زیات شو یو ګډه بیا څه 2 ګډان بیا 3 بیا 4 ګډان او لاړې چاته لاړې 15 اویاو ته ورسېدو بنت محاذ بیا لاړې چاته ورسېدې شپږ اویاو ته تر هغه 15 اویاو پورې دې کې به څو کېږي 200 شپږ اویا 15 حقې کېږي او یو بنت محاذ کېږي تر 200 شپږ اتیا پورې 200 شپږ اتیا پورې څو کېږي 15 حقې او یو بنت محاذ او دا 15 اویاو 215 اویا کې هغه کې څو کېږي 3 حقې او نه 15 حقې ځکه حساب 200 نه بره دی تر 190 پورې 290 پورې نو 290 پورې بیا شپږ حقې شپږ حقې تر چا پورې تر 300 شپږ حقې نو دا 185 حقې شپږ په هر 500 کې څه شی دی ثم تستانف الفریضه نو بیا په 315 زیات شو نو بیا څه شی دی یو شاد دي شپږ حقې دي همدا حساب کوا هر 500 نه بعد تستانف الفریضه دا چا مسلک دی دا د احناف مسلک مذهب امام مالک رحمه الله وی ورسته د یو سلو شلونه واجبېږي په هر سلويختو کې به د لبون په هر 15 کې حقا اے ځان په پوي کا ځان په پوي کا څوک به ځان پوي کوي هغه سړی چې خپ پر ناس ته باندې نیغ ناسي ودی هغه په پخ پوي څوک به پیږي به چې خم مخامخ نیغ ناسي ودی ګوره امام مالک رحمه الله سوی د یو سل او شلو نه بعد بسنګ کې په هر سلويختو کې بنت لبون دی او په هر 85 کې حقا ده او دا مینس کې چې رااله د اوقاس راځي دا نه په دې کې یو شی نه واجبېږي اوقاسو کې څه نه واجبېږي ګوره مثلا دې کې څه واجبېږي نه د اوقاس دا مین کې چې نه راځي د اوقاسو کې دې کې واجب هیڅ شی نشته زیادت کې تر دې حد پورې چې یو سلو شل دي تر دې حد پورې دا ورسي یو سلو دې شو دا مین کې نه چې دي دا ساقط دي کې څه نشته دا څو وایي مونږ ویلو چې د اوقاسو کې دې کې لازميږي څه ګډ لازميږي امام مالک رحمه الله اوقاسو کې څه نشته دی څه نشته دی یو سلو شل دي 15 زیات څه نشته مونږ وایو شته شاد دی او یې څه نشته تر دې پورې چې دا ورسي یو سلو دې شو چې یو سلو دې شو ته لاړه په دې کې یو حقه ده او 2 بنت لبون دي یو حقه ده او بنت لبون دي ولی ځکه دا یو سلو دې شو دا یو ځل 50 دی او 2 سلويختې دي دي کنه دي سلوي خو سلوي څو کې 80 اتیا 50 په نور واچو نو څو شو یو سلو دې نو دا 2 سلويختې دی او 50 دی هر سلويختې کې بنت لبون دی او په هر چا کې حقه کې په هر 50 کې حقه ده بیا ځا یو سلو دیش یو سلو یو دیش دود دیش در دیش سرو دیش 15 دیش پک دیش ود دیش اتر دیش نه دیش هیڅ هم نشته تر دې یو سلو سلويختو ته نو یو سلو سلويختو اوس اسانه ګراغي صبر اسانه دي 2 حقې یو بنت لبون ځکه دا 285 دی یو سلويختې دی په هر 85 کې څه شی دی حقه ده او په هر چا کې بنت لبون دی
یو سلویخ دوه درې سلویخ څلور پنځه شپږ څلوېښت اوس نهه څلوېښت یو سل نهه څلوېښت کې څه شته دا نهو کې اوقات دي ساقي دي نشته خبره لاړه چاته یو سل پنځوسو ته یو سل پنځوس کې څه شی دي درې حقې دي یو سل یو پنځوس دوه پنځوس درې پنځوس څلور پنځوس پنځه پنځوس شپږ پنځوس اووه پنځوس اته نهه پنځوس څه شته نشته دی تر دې چې خبره لاړه یو سلو شپېتو ته یو شپېتو کې اربع بنات لبونن ولې ځکه دا څلور څلوېښته یې دي څلور څلوېښته یې دي بیا ځه یو سل یو شپېته دوه شپېته درې شپېته څلور شپېته پنځه شپېته شپږ شپېته اووه شپېته اته نهه شپېته څه شته نشته دی او لاړې یو سل اویاوو ته چېرته لاړې یو سل اویاوو ته یو سل اویاوو ته چې لاړې یوه حقه ده او درې بنت لبون دي ولې ځکه دا یو پچاسې دی او همدارنګه او درې څلوېښته یې دي بیا ځه پسې ځه یو سل یو اویا دوه اویا درې اویا څلور اویا پنځه اویا شپږ اووه اویا اته اویا نهه اویا څه شته اوقاتو کې څه نشته یو سل اتیاوو ته لاړه 180 ته ورسېدې په دې کې څه شی دي ګوره خپله معلوموه په څلوېښتي کې بنت لبون دي او 85 کې څه شی دی حقه ده نو یو سل اتیا څو دانې 50 یې دي دوه څو څلوېښته یې دي دوه نو دوه بنت لبون او دوه حقې خبره ورته معلومیږي ځه یو سلو یو اتیا دوه اتیا درې اتیا څلور اتیا پنځه اتیا شپږ اتیا اووه اتیا اته اتیا نهه اتیا دا نهو کې څه شته کچ نه یې ولې ځکه دا اوقات دي دا ساقط دي نو لاړ شه چاته یو سلو نوي وته دغه پیدا وکړي پښتو حساب خو به لږ یاد کړي یو ما ته اردو راځي خو دا قصدن پښتو یم چې تاسې لږ یاد کړي 150 190 400 درته یاد دي خو که ورته وایې چې دی هغه دا 100 روپۍ دي وایي دا چې دی نو لس کم 100 روپۍ دي ښځو غوندې حساب کوي ټول نوي ورته نه ورځي وایي لس کم 100 روپۍ دي خو هلکه 100 روپۍ د سره دي وایي لس باندې 100 دي ښځې دغه دې حساب کوي اوس طالع نه پوښتنه وکړه درې نیم شلې څو کېږي پې نه پوهېږي څلور نیم شلې څو نه کېږي پې نه پوهېږي یا څلور نیم شلې څو کېږي نو ګوره دا پښتو حساب یادول پکار خبر مې دې پورې کوله خبره لاړه چا پورې نوي وته اسانه دی چېرته لاړه نوي 150 یې دي درې او یو څلوېښت دی وګوره خپله درته معلومه شوه چې درې دانې 50 شو درې حقې او یو څلوېښت دی یو بنت لبون ځه نشته اوقاتو کې تر 200 پورې لاړې چاته 200 کې ستا خوښه ده ځکه دا 250 یې دي څلور او 140 یې دي پنځه ستا خوښه ده که چېرته په هر څلور حقې وکې او که پنځه بنتې لبون ورکړې دا د چا مسلک شو امام مالک رحمه الله ودرېږه ما زر پسې شاته ځه 201 2 3 4 5 همداسې حساب کو اوقاتو کې څه نشته چې لسو ته رسېږي بیا همداسې ځه پسې مخکې ځه په هر 50 کې حقه ده په هر 40 کې بنتې لبون دی دا د چا مسلک شو امام مالک رحمه الله اوس ریشه امام شافعي رحمه الله قول دا پشان د قول د امام مالک رحمه الله دی الا فی حرف واحدنا مگر یو ځای کې نه دی دا یو ټکي باندې ځان پوه یو ټک دی ټک بس دغه ټک باندې ځان پوه نور یو شی امام شافعي رحمه الله مسلک په شان د مسلک د امام مالک رحمه الله دی الا فی حرف واحد مگر په یو ځای کې نه دی هغه دا دی امام شافعي رحمه الله وایي چې کله اوښان زیات شي په یو سلو شلو باندې ګور ورته کوم ځای کې فرق دی یو ځای کې امام شافعي رحمه الله وایي چې اوښان زیات شي په یو سلو شلو باندې یو اوښ زیات شو دې کې درې بنات لبون دي تر یو سلو دیشو پورې درې څنګه دي بنات لبون دي تر یو سلو دیشو پورې دقه یو ټکي کې فرق دی چې یو زیات شو نشتا امام مالک سے مذهب کې وو نه هغه چې یو سلو دیشو تر رسیدلی نه اوقاتو کې څه نشته دی
ثم مذهبه كمذهب مالك او باقی مذهب د امام شافعی رحمه الله پشان د مذهب د امام مالک رحمه الله ده کوم دې کې فرق شو دا یو ځکه یو سلو نه بعد چې یو زیات شو دې کې درې بنت لبون دي دا به ورکی تر یو سلو دې شو پر یو زیات شو کدوا درې سلور پنځه شپږ وو اته نه هر څومره چې زیات شو یو سلو دې شو پرې به څور کوي بل او امام مالک رحمه الله نه چې یو سلو دې شو تر رسیدلې نه او قاسو میں کچھ نہیں ہے دې کې ګور سن نشته پورا یو سلو دې شو ته ورسل بیا به ورکه ورته کومن کې اوقات څنګه دي دا ساقي ووس په پوښو وایا فستا پستا تبایا ناس نانو لبینه کله چې اختلاف راغی په خونو د چا کې دو خانو کې په پراید صدقاتو کې غاخونو کې پر راغی یو کلنه دی بل دو کلنه دی بل غاخونه شنکړي نشي فمن هغه څوک بلغت عنده چې ورته دي په نسبانه صدقه الجزعه صدقه ورسل جزعه سمانا ځان به کوئی کا ورسل د دې په نسبانه صدقه جزعه تا یعنی ورسل نصاب هغه نصاب چې هغه کې جزعه واجبې دلا څه واجبې دلا جزعه الته واجبېږي کله چې دا نصاب د اوخانو یوصل او ورسېږي چاته یو شپې ته وته ورسېږي دې کې جزعه ده خو وليست عنده د دې په نسبت باندې جزعه نوا جزعه دې ته وایي چې سلور کال پروشي یو په پنځم کې رواني سړی سره څه شی ده وعنده حقه او دې سره حقه ده حقه هو هغه ته وایي چې درې کال پروشي چاته رواني سلورم کې رواني ووس ګوره ست چل بداسه کې چې فإنها داحقه تقبل منه دا به قبلی به مصدق دیلا وان يجعل مصدق وي راوړه داحقه راوړه هو ان يجعل غضب رب المال معها سره د حقین شاتین دو غډان دا به ور سره ورکی ځکه چې الته عمر کې فرق دی دا غي وس کې دو غډان ورکا انستای سرتا کدا غډان آسان وی له درب المال د پام څه شي آسان وی غډان او که غډان نوی او 20 درهمن یا بشل درهم ور دا به ور ورکی دا جبیرا د نقصان د حقیقت وا په نسبت سره چاته جزعیتا د یو کال کم دی دا شل در روپی 20 درهم به ورکی دا شل درهم چې دې لپاره هغه جبیره څنګه شي هغه برابر شي یا به دوه غډان ورکی ومن بلغت هغه څوک چې ورسېدل عنده دې په باندې صدقه حقیقت ورسېدل حقیقت ته لازمي چې شپږ سلوخت ته خوان ورسېږي سوته شپږ سلوخت وليس عنده حقیقت نشتري وعنده جزعه او هو سلو کلنه ورسره ده فانها دا جزعه تقبل دا بقبل ولش منه ضرب المان ولكن هو خبره کو چاوا او مصدق وانی ولک واجب درې کلنه ده دا واغه سو سلور کلنه وتعطيه او ورکیبا دا مصدق چې کم زیاتوال راغله ده په اخذ جدیه کې په دې حقیقانه مصدق به ورکی 20 درهمن یا به 200 درهم ورکی یا به شاتین ورکی یا 200 درهم یا څه شاتین ورکی ومن اغسو بلغ چې ورث عنده صدقه حقیقه ورثيږي حقیقه ورثنا چې شپږ سلوي خو خوان ته ورثنا وليست عنده حقیقه نشتا وعنده ابنه لبون او دې سره څنګه ده ابن لبون ده حقیقه ورسره نشته او دې سره ده ابن لبون ورسره او تا ویلې ابن لبون چاته ویلې کی چې 2 کال پوره شي او دریم کې فانها تقبل دا ابن لبون مدینه قبل ولش امدات نه قبول ابن لبون هغه ته نه قبول کا قال ابو داود وی منها هنا د دې ځنه لم اثبته دا حدیث می یاد کړی نه دی خو د موسی ابن اسماعیل د خپل شیخ نه کما احب لك څنګه چې ما احادیث ته متوجه ما او احادیث می خوښول ويجندا امام ابو داود خبره هو يجعل غرذي برب المال معها سرد ابن لبون نشاتين ولي
شاتین به ولې ورکوي ځکه صدقه حقې ته رسېدلې ده او رب المال سره حقه نشته دی یو کال کم دی هغې په عوض کې به شاتین ورکړي ان استیسرتا له که دا شاتین ورته اسانه و اسانه څه معنی که دا موجود و په ماشیو کې ګډو بیزو کې دا موجود و نو دا به ورته ورکړي او 20 درهما یا به 10 درهمه ورکړي ځکه دا د جبیر دپاره د څه جبیره د نقصان چې یو کال کم دی ومن هغه څوک بلغت چې ورته عنده صدقه بنت لبون ته بنت لبون نو ادبي رب المال باندې 2 کلنه وليس عنده الا حقدا 3 کلنه ده فإن ذا حقد تقبل منه دا بد رب المال نه قبلول شي هغه ته نه راواخلا نو هغه ته نه راواخلا حقدا هغه ته نه راواخلا اوس بس چل کوي ورست راځي مصدق به یا 2 ګډه ورکی یا بشل درهمه او ورته ورکی ځکه یو کال زیات واغسته قال ابو داود ويا امام ابو داود ويا سوي و الها هنا تردید پوری قال ابو الها هنا تردید پر لم اتقنه ما خن نو یاد کړي ثم اتقنته بهم خيات کو بهم څنګه کو خيات کو دغه قدر د حدیث د موسی نه یاد کړي نو ثم اتقنته بیا باقی حدیث میں چې دنو خیات کو د خپل استاد نه د خپل شیخ نه چې موسی ابن اسماعیل دی ګور ورته اوس به ته حدیث تر شه ويعطيه ورکی بدار بالمال ويعطيه ورکی رب المال ته مصدق 20 درهما او شاتين یا بشاتين ورکی عوضا لما اخذ من الزياده عوض د اغه نه چې دی زائد اغسته ومن اغسو بلغت چې ورث عنده صدقه ابن لبون ته 2 کلنه وليس عنده الا ابنه محاز ده فانها تقبل منه دا قبل ولي شدينا والشاتين مع الشاتين دا مصدق بقبلي سره د شاتين او 20 درهما د یو کال مقابل کې 10 درهما ومن بلغت اغسو چې ورث عنده صدقه ابنه محاز ته وليست عنده الا ابنه لبون او نو دې په دې باندې مر بنت لبون ذکر فانها يقبل ام دغه قبل اول شي منه د دینه اي اوس وګوره صدقه لازم شي بنت محاد وليس عنده بنت محاد سونه دي یو کلانه دې سره ابن لبون دي ابن لبون سونه وي 2 کلانه خو لیکن دې سره ابن لبون دی خو قید سره دی ذکر مذکر دی فانه تقبل دا ابن لبون قبل ول شي منه لدينا وليس فيه فابن لبون کې شی نشته ولی ذکر جبیرات د فضل د انوثت په زیادت د سن سره راځي کته یو کال زیات شو خو یو صفت چې هغه انوثت دی هغه پکې نشته ځکه دا نر دی کنه بوشه بیمانه وليس معه نشتر سره د چانه د ابن لبون یو شی ومن لم يكن غسو چې نو عنده الا 4 مگر سلور خان دي ولکه یو 2 3 سلور 5 ته نه رسیږي وليس فيها شيء پدې کې شی نشته زکات ولنن لم ابن حساب ته نه رسیږي الا ان يشاء ربها کخاون کو خوشي ولکه تراغله او دا غټ پټ کېږي ټول سر دې خیر دې تکلیف دې کړې ما باندې زکات نه کېږي یو څه بدر تبرع کوم ته پیسې والا دا ګډ والا یو خان یو بچي والا ته خیر دې الله وما تبرکت راځي وفي صائمه الغنم دا حساب د شاشو د اوخان وفي صائمه الغنم او هغه صائمه غنم ګډي بيدي چې هغه اکثر یا ټول کال بهر سريږي په مرعا او چراغا کې وس ګور ورتا اذا کا د اوخان حساب اذا كان 40 اي دا یاد کا چې کله ورسیږي سلويخت ته سلويخت کې سونه دي یو د سلويخت کې یو تر یو سل شله پورې به سنشت دا به هي اسانه ګړي بيزو کې سلويخت کې څه دي یو د تر یو سل شله پورې یو سل شله پورې څه شي او چې کله یو زیات شي یو سل شله باندې یو زیات به 2 دي تر دې چې ورسیږي 200 باندې چې کله یو زیات شو په 200 باندې دې کې درې ګډا دي تر 300 پورې
او کله چې زیات چې په 300 باندې نو بیا ګوره ففي كل 100 شاة په هر سلو کې یو لنډ حساب سلويختو کې یو ته یو سلو شله پورې یو سلو شله نه چې یو زیات شو بیا سودي دو دي تر 300 پورې تر 200 پورې او چې 200 نه یو زیات بیا 3 دي تر چا پورې 300 پورې چې 300 نه زیات شو بیا سنشتا بیا هغه نه بعد چې سلو تر رسیږي ورکاوه مثلا 300 کې 3 دي 300 یو 2 3 هله تر 399 سنشتا چې 400 شو یو ورکو بیا هر سلو کې یو ورکاوه هر سلو کې یو ورکو لنډ حساب شو په 500 کې 5 دي په 600 کې 6 دي په 200 کې ودي په 0 کې لس دی مثال چې 0 کې 0 ورکړه خاوند د بس پاتې خدا هغه صورت کې دا سلويختو نه بعد سلويختو کې خو یو دی تر یو سلو شلو پورې دغه حساب باندې بیا دا ورکړه ځکه دا وی ګور وایا ولا يؤخذ بالصدقة عائمة ولا تقرب من الغنم نو دا ویا دا هغه چې کوم دی تر 300 پیدا ده کله دی چې په 300 باندې په کل 100 شاة ولا يؤخذ نبغه په صدقه کې حرمه ستوي غاخونه غردېدلې وي ولا ذات عوار نه هغه چې عیب لري من الغنم لګړو بيدونه غاخونه غردېدلې غاخونه د چا غردېږي بوډۍ شي ګډه بي د سوګي سکي ولا ذات عوار او نه خاوند عیب دې پکې خارخ دې پم دې مرض دې پکې من الغنم دې ګډو بيدونه ولا تيس الغنم اند بناخلي اند پیجن فحل چې دا نور ګډو بيدو باندې خيږي ځکه هغه ډېر معزز مال دی ځکه هغه سل دانې ګډي بيدي او دې لپاره یو فحل مالک سکی یو نوړې د روټي خپل کې یو دې ته ورکی چې دا تکړه شي چې دا نور چې دا میګ ګډي بيدي دا او بقي دې ټول چې نو تیر کی ځکه چې هغه ونه ساتي هغه ته چې خونه ساتي نو یو دانه سره تکابي کېدې شي نه بیا نه کافي کېږي ځکه هغه یو یا دو باندې کوخيږي او نور به سر ځرن نیولې پکې روان دي هغه کوي خصاتي تیز دا معزز مال دا به نه اخلي چې تا ته نه راواغس ټول خدي ګړي بيدي پاتې شنو مالک دا په دې باندې سکو الا ان يشاء مگر دا چې د مصدقه خو وشو ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع دې کې خبره شته ده او خبره پکې خص سخت ده 14 احتمالات دي او به ورست راځي وما كان من خليتين په دې کې خبره شته ده ان شاء الله دا دوه خبرونه چې ګنټه کې خلاص هم بدا به توروي دې کې خبره شته ده دا به او ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحديث وفيه باب دې په بیان د حد کې چې حد کې څوک سفارش کوي حد کې څه کوي سفارش کوي آیا حد کې سفارش جائز دی که جائز نه وبه قال عن سعيد بن خالد بن ابي